تیر کلاس کې مو درس ټاپک د دې باره کې خبرې کړې وي. کنډیشنل فارمیټینګز مونږ ویلي وو. کنډیشنل فارمیټینګ کې لومړی خبره چې کومه ده هغه هایلایټ سیل رولز ده. greater than, less than, between, equal to, text that contain دا هم ویلي وو. نننی چې کوم ټاپک زمونږ دی هغې ته ټاپ بټم رولز وایي. ټاپ بټم رولز کې لکه ټاپ 10 آیټمز دی، ټاپ 10 پرسنټیج دی، بټم 10 آیټمز، بټم 10 پرسنټیج. مقصد د دې موږ سره دا دی کله چې موږ ټاپ 10 آیټمز او ټاپ 10 پرسنټیج دا دوه ډیفرنٹ نمونه دي، دوه ډیفرنٹ مختلفې خبرې دي. زه که چیرته مثال ټاپ 10 آیټمز استعمالوم دا بېله معنا لري او که ټاپ 10 پرسنټیج استعمالوم دا بېله معنا لري. ټاپ 10 آیټمز ته معنا څه ده؟ ټاپ 10 آیټمز ته معنا دا ده چې کله مونږ لیټ سپوز غواړو په سلو کې لس، په سلو کې شل، په سلو کې دېرش هغه ریکارډونه وګورو چې هغه تر ټولو زیات نمبر وي، تر ټولو زیات اماونټ وي، تر ټولو زیات فیصدي، یعنې په سلو کې مونږ معلومو. ټاپ 10 پرسنټیج د معنا ده چې په لسو کې یو زیات سکور، زیات اماؤنٹ، زیات پرسنٹیج، زیات چار سے یو صرف only one. ٹاپ 10 آئٹمس ان ٹاپ 10 پرسنٹیج مطلب میں نے رسے کہ نا ٹاپ 10 اور ٹاپ 10 پرسنٹیج. رازو یو پریکٹیکل ایگزامپل زه بتایست ایگزامپل د څه باره کې درکمه. مثال منګه ایگزام اخلو، امپلایز نه ایگزام اخلو، هغه ایکسپیرینس دی، دغه ایکسپیرینس دی ډیګري ده، پوسټ دی مثال، او دې کې ریزلټ. زه یو لیست جوړوم، مثال دا نفر دی، خو دا نفر به د لسو نه زیات وي، ځکه لس کې یو، سلو کې سونه به ټاکو موږ ورته. مثال حمید دی، اسرار دی، جمیل دی، یونس دی، یوسف دی، هارون دی، هارون، مرویس دی، حمید دی، کمال، ذاکر، ظهور، زبی، اسماعیل، مثال محمد، دا ډیفرنٹ نمونه شو. مثال دیسی کی آئی ڈی مونږ لیکو، مثال آئی ڈی 1 او د هغې نه پس په دې ځای کې زه دا ایلندې ډرا کوم. دا آئی ډي مې ډرا کړې، ایډې به څنګه ډرا کوئ؟ کنټرول بټن باندې شو ایلندې به راکاږو. دا به ټول څونه پر دي؟ 14. ایگزام اخلو، ایکسپیرینس هم ټاکو، مثال 10 2 3 4 دا مختلف ایکسپیرینس شو. دا ایکسپیرینس بیس دوته مونږه ریکارډ ورسولو. پوسٹ فار ایگزامپل ایڈمین، فائنانس، کلرک، ڈرائیور، ڈائریکٹر پوسٹ، مینیجر پوسٹ، फाइनेंस पोस्ट, सिक्योरिटी गार्ड, दासे डायरेक्टर रिजल्ट की तहार नंबर नंबर मंग लिखो 99 88 77 दा स्कोर मावलिकल. او له هغې وروسته زه راغلم، دا مې ټول سلیکټ
او د سلیکشن نه پس کنډیشنل فارمیټینګ کې ټاپ بټم رولز کې مې ټاپ 10 باندې کلیک لس دی لیکلی کنه د سمو ته ویل سلو کې لس سلو کې مثال 15 14 کله سولي کو لسو کې بتاتا اغا کسٹم فارمیٹ تراشه فل تراشه دې ته ډیزاین چینج کا پلسو کې به هغه ټاپ 10 نمبر پلسو کې به هغه ټاپ 10 نمبر انتخاب کې تر ټولو زیات سکور لري د دې نمبرو سکور نسبتاً د نور نه ډیر کم دی په کمې اندازې سره دی په دې وجه باندې دو ته کلر نه دی ورکول شوی دی نور ته کلر یو سکور د بل سکور سره لږ نږدېوالی ولري هغه ته به چې دا بیک ګراوند ورکول کېږي ټاپ 10 means that که چیرته تاسې په دې کې ټاپ 10% باندې کلیک کړئ دوی به څو ته کلر ورکړي only one ته به صرف کلر ورکړي که چیرته فار ایگزامپل په دې کې موږ دې باندې کلیک کو 1 ځکه ما چې په لسو کې به تر ټولو اوچت عدد سلیکټ کړي او که چیرته په دې باندې کلیک کو نو دې به په لسو کې هغه عددونه چې تر ټولو زیات هغه یې مقصد د دې اپوزیټ خبرې ته تاسې وګورئ bottom 10 items in bottom 10 percentage bottom 10 items means تر ټولو کم دا دي کنه او تر ټولو کمو کې یو ماته وخی چې داغه تر ټولو کم عدد وي bottom 10% the only one is Ismail سکور څنګه دی کمترین سکور د دی د سکور کم دی د سکور سره په دې کې زیات above average means دې کې به لسو واو درې معنا نه لري above average means د چا اوسط زیات دی بس لاس دې کې به عدد نشته چې زر نه پرې مې هغه کې به د اوچت اوسط والا ریکارډ څنګه کیږي سلیکټ کیږي چې د چا اوسط کم دی هغه تاسو لیکوي below average په دې په کلیک کې تاسو تر ټولو کم اوسط ریکارډ باندې کې څنګه کی سلیکټ وکړي مشخص وکړي نو دغه سي مسایلو لپاره موږ څه استعمالو ټاپ بټمز رولز بل دې کې موږ سره دي ډیټا بارز څه معنا دا بیا گراف وایس یوز کیږي د چا نمبر چې زیات دی هغه ته گراف زیات د چا نمبر چې کم دی هغه ته گراف لکه دا به تاسو ته یو اگزامپل کې واضح کوم مثال زه لیکم آی ډي موږ راځه سر کې ځکه لیکم چې باید مشخص ریکارډ دی او شخص معلوم وي کسٹمر product model for example cost price unit total profit in loss او بیا ګټه ځان ته معلومه او تاوان ځان اول خدا یو زی معلومول پکار دی اول څنګه پکار دی یو زی معلومول پکار دا ټول سره کوم تل نه ریپیټ سلام احمد کمال نور امین زاہد ظہور زلمے یوسف مطلب کسٹمران راځي نومونه چته لیکو پروډکټ چرس پروډکټ لري ریم فلش اډکس پروډکټ بخرسي ماډل مثال چینا کاسٹ فار ایگزامپل 3000 پرایس 3500 لاستانه ټوټل 3000 سربي دې ماتو دونه مقدار کی کنټرول डी ګټه به څنګه وباسو
equal price قوس بشروع کی equal قوس بشروع کو price با minus کو دا cost دا قوس ببن کو قوس بشروع کو یونٹ کې به ظرف معنا څه د قوس کې ولې مونږ اجرا دا بن کړو چې د ماینس عملیه مخ کې اجرا شي ضرب وروسته دا وروسته مونږ راشي د سیګما سین کې بل دا تشریح کوم بیا او په دې طریقې سره چولي کو دی مونږ ته ګټه راوباسي بیا دا فرمولا تکرار به کو ریپیټ به کو کنټرول دی بټن سره کنټرول دی بټن سره equal ګټه کې تاسو راوباسي کچیرتا دیسل کې خاصه دې خبرو ته ضرورت نشته به لک سختي کې دا خبره تاسو ته پر سختي کې ورسته به وکړه زم دا دې کې ماته د کنډیشنل فارمیټ کې ډیټا بارز نه استفاده کو چنه فار ایگزامپل 5000 8001 तो मकदार दलता उलिका 4002 तावान शो कना چې तावान شندا بکم طرف ته زی لیفت ک غټي رائټ هر سایډ ته جدا تاسو به هغه به سایډ ته زی فار ایگزامپل کمپیوټر من خرڅ کړو ماډل ډیل دی د قیمت دی د خرڅولو قیمت دی لستانه خرڅ کړ اب بر گراف کمیږي چې چې دا مقدار نسبتا دغه نه زیات دی دا سی یو گراف کریټ کړه دا به د سپاساس کې دی شي دا به د ډیټا بار سپاساس کې دی شي بل کې بل خبره دا کته دا نه استعماله د دې په ځای کنډیشنل فارمیټینګ کې کلیر رولز فرام سلیکټډ سیل کدی کی تاسو کلر سکل یوز کوئ کلر سکل دا کلر سکل د سی کنه چې زیاته د یو قسم کلر ورکړي کم تبل قسم لګ نارمل تبل قسم میډم تبل قسم خودي باندې موږ سی طریقې سره څوک نه پويږي نو ځکه د استعمال هم ډیر نشته پدې کې آیکن سیستم شته لکه دې کې چې کم زیات انتن والا دی مطلب دا چې لري کې پیسې کم چې کم دی هغه کم دې سره تاسو کولای شي کنډیشنل فارمیټ کې آیکن سیټ یوز کړئ آیکن سیټ دې سره استعمال کړئ کنه یې پکار دا رولز او ټول ریډی میډ مخکې نه دا شرطونه برابر دي زه خپل د یو شرط کریټ کوم چې دا غین استفاده وشي هغه لپاره بس نیو رولز باندې کلیک کړئ سوانه نیو رولز د نیو رولز د پس بتا سیدا ورته ډیټا بارز آیکن سیټ سے استعماله مثال ډیټا بار اس کو یا مثال آیکن سیټ استعمالو کوم آیکن سیټ اس کی لیٹس سپوز दिस ها پرسنټیج وایس نه دا نمبر دی کله چې نم پیسې ګټه د سلو نه زیات شاګرد ته دا سټایل ورکاو سلو نه زور نه به دا کله چې د 300 نه 400 نه زیات دیږي تر زرو پر هغه ته دا او هغه نه چخکته هغه صفر نه چخکته هغه ته دا ستافه خشوس دا 15 صفر نه کم دی ماینس 15 دی نو تخپل یو کسٹم دا هم کولای شي ک کلیر رولز تراشي کلیر رولز انټایر شیټ مینز د ټول شیټ نه دا ختم ک چارز کی او دا معنی څه ده صرف د مشخص لیکنې نه دا ختمول دا کنډیشنل فارمیټینګ کی دا د کی دا دوه ټیک مارک کار نه کوي کلیر رولز فرام دیس ټیبل کلیر رولز فرام پیوټ ټیبل دا خبره مونږ لا کړی نه دي انسرت کی بھئی کو پیوٹ ٹیبل ان ٹیبل وے بندل تس تشریح ہم کا دا کنڈیشنل فارمیٹ کی دا شو مینیج رولز مینس یا تنوے رول لدیزی نہ کریٹ کا یا تیونوے رولز مینیج رولز نہ کلک کا
بیا راشه نیو رولز ته بیا هغې نه پس ته کلیر اوکې یوه خبره ده فرق نه کوي دا کنډیشنل فارمیټینګ کې یو څه خبرې پاتې وي د هغې په اړه مو خبرې وکړې له دې پس موږ سره وي فارمیټ از ا ټیبل فارمیټ مینس د ټیبل شکلونه دي دا که ته مثال دې لیکلي ته کلیر فارمیټینګ باندې کلیک کړي کلیر فارمیټس نو زه غواړم د دې لپاره سکیل ورکړم د ټیبل په شکل باندې دې باندې کلیک کا دا له ځان سره وکړي دا بټن باندې راځي فلټر ټیک مارک اف کړه باندې راځي دا سټایل دی نه خو راشه بل سټایل وګورم چې کوم ښه سټایل وي ښه ډیزاین وي له هغې نه استفاده وکړه چې کوم ښه سټایل وي ښه ډیزاین وي له هغې نه څه وکړه استفاده وکړه مطلب نور څه تاسو کنه که ته خپل یو ډیزاین کریټ کې نیو ټیبل سټایل باندې ور کلیک کړئ مای کسٹم سٹائل فارمیٹ باندې کلیک کا کلر ورکا کې کا ځان سره دام کې راشد دا استعمال دا استعمال پلم جوړوي شو هغه نه استفاده کړي زین نه دي کنه یو د سی لګ تاسو دا ټیبل سټایل ور کړی دغه یو خبره د پیوټ ټیبل نو پیوټ ټیبل باندې انسرټ کې موږ چکلو وی به باندې خبرې ووم کو دلته به ټیبل شته تشریح کویا یو سیل سټایل دی د سیل سټایل نه معنا دا چې دې ته ډیزاین ورکړي انډیویډوال ډیزاین یو ټول ټیبل ته یا داسې چاري برخه ته ځان ځان ته ډیزاین ځان ځان ته سټایل دې مسلو لپاره لدین استفاده کو خبر دم خیال شته کنه دې لپاره ډیزاین ورکړي یس خیال راغلو دې د پردا کته نیو سیل سټایل باندې کلیک کی به سمانه لري بل یو ډیزاین کریټ کو مای کسٹم سټایل سره پاره جوړه چر سره پاره جوړه دلته بودريو نیو سیل سټایل مای کسٹم سټایل فارمیٹ ته براشو له هغې نه وروسته به تاسو فل باندې کلیک کوئ دا به له ځان سره کلر کوي مثال اوکې دې ته ورکړئ یس سیل سټایل ته راشه به دې کلیک کا هماغه ډیزاین به دې ته ورکولی شي خپل هم جوړوی شي خو دا کوم ډیزاین چې تا جوړ کړو که نه مای کسټم سټایل دا په بل شیټ کې نشته که دا ته په دې شیټ کې مې استعمالې شته دی د دې استعمال لپاره به څه کې مرج سټایل بوکون کې هغه وکنه انتخاب به کو اوکې به کو له هغې وروسته به راشو په دې ځای کې به دې باندې کلیک کو هماغه سټایل به دلته څنګه شي استعمال شي نو دا موږ سره کنډیشنل فارمیټینګ فارمیټ از ا ټیبل او لاست ون کې سیل سټایل دا درې خبرې اصلاً کې ما ته وکړې څه کوېشن شته کوم ځای کې و هر ځای کې و که نه مور رولز معنا نوی رولز کریټ کول یا دیز نه کلیک کا یا نیو رولز باندې کلیک کا مې یوه خبره صحیح دی خپل رولز کریټ کې دا شرط دی بټوین موږ دلته دا وویل دا ټولې خبرې بټوین equal to text that contain صحیح ده فارمیټینګ انلیسل بټوین استعماله not equal بټوین استعماله equal to not equal to صحیح شو بټوین مطلب د دوه عددونو ترمنځ چې راشي بیا هغې ته کوم ماډل فارمیټ ورکړي دا قسم کوم عددونو د 2000 او 3000 ترمنځ چې راځي دا خو مونږ وی کنه صحیح ده دا ما پرون تاسو ته ټول ویلي دي هلته بیا راغلي نو بیا ویلو ضرورت به نه ښه صحیح ده کنه
کشته ضرورت دی نشته ګره پرسنټیج هم ویلو ټاپ 10 که مثال لسونه زیاتی کی لسونه لس نفرو کې ماته ټاپ 10 نفرو خو هغه ته دا کلر ورک ټیک ده نو دا اصلا کې موږ سره وی بل هغه نو ورسته پرې کې سیلز د څه خبره زه تاسو ته نه پرېږدم چې هغه ما نه ویلي یا دلته پکې ضروري خامخا هغه ژوند کې نه پرېږدم ښه سیلز کې څه دي انسرټ ډیلیټ او بل فارمیټ انسرټ څه ته وایي اضافه والی مثال زه غواړم دې وربوک کې اضافه والی یو رو اضافه کوم بره وسې ده کنه راشه انسرټ رو دا ټیبل سټایل دی موږ به دې ډیزاین ته راشو کنورټ ټو رینج به کو ټیبل نه به وباسو هغه فارمیټ به دې څنګه کو کلیر فارمیټ ختم به ټولې لیکنې نه فارمیټ ختم کړي سنټر د کال باټ وسو اوس ګوري یو نوې رو اضافه شو کنه کبل هم اضافه کی را بشي اندیزي کی انسرټ رو باندې وکړي کې بل هم اضافه کته یو کالم اضافه کی ناغه لپاره بتاسي انسرټ شیټ کالم باندې کلیک کې کالم شارټکټ چیرې شارټکټ کنټرول شفت مثبت سره رو اضافه کی کنټرول شفت مثبت کنټرول ماینس سره کوم دي صرف کنټرول ماینس سره به ډیلیټي کته کالم اضافه کی کنټرول شفت مثبت سره اضافه کی او کته ډیلیټ کی نو کنټرول ماینس سره شفت ډیلیټ سره نشته دا درې خبرې شوې د کیو شیټ هم تاسو اضافه کولای شئ کبل اضافه کې د بل اضافه والی لپاره بیا راشي انزر شیټ هغه ځنم کېږي دي نه هم کېږي نور په کې څه نشته او ډیلیټ کې څه وایي ډیلیټ کې دا وایي دې نه مثال دا یو رو ډیلیټ ډیلیټ رو نه دې دا کالم ډیلیټ کړ ډیلیټ کالم او کته چې دا ټول شیټ ډیلیټ ومه نو ډیلیټ واټ ډیلیټ شیټ چې کوم کالم شیټ ډیلیټ وي تاسو ضرورت هم نه ډیلیټ شیټ باندې کلیک کړئ ډیلیټ شي دې تم ضرورت نشته ډیلیټ شیټ خبره څنګه شو دا انسرټ شو دا موږ سره ودی کی فارمیټ د تر روان کلاس کې ونه صحیح ده او د درس په کم وایو صحیح ده کنه